کتونکو په کومه دیره کې چې موجود یو دې کې د 40 بړو د 40 شهیدانو جنازې او د هغې دعا ته خلک ناست دي، خلک را روان دي، څوک ځان سره فروټ وړي. نو میسیز الله دې اجر ورکړي. ګوره خدمت کې الله ملاویږي. دا په دې سخته کې د دې خلکو نه دا غم لرې کول دا خدا نن لومبنۍ ورځ ده، پرون 10 منټه دلته قیامت تیر شوي او نن چې کوم دی نو دویمه ورځ ده. دې وخت کې په سوونو مړي لاپته دي. نو مولانا صاحب په قیادت کې دا لوی ټیم راغلی، مولانا صاحب نه په اسلامي رڼا کې څو دغه کو او سی ولیدل. څه وایي مولانا صاحب خپله پېژنګلو را سره څوک شریک دي د لرې نه راځي د نږدې نه، څوک د اوبو تعاون کوي، څوک د خوراک تعاون کوي. یقینا د دې خلکو سره اسې ناسته هم چې کوم دی نو په دې وخت کې دا د دوی دپاره ډېره تسلي ده. هغه خلکو دپاره دعا کوم چې الله پاک د دغې خلکو دا سعی، د دغې خلکو دا خدمت، د دغې خلکو دا راتګ دا په خپل دربار یادې کې قبول او منظور کړي. او الله رب العالمین دي دا کوم چې شهدا دي دې ته د الله پاک اوچتې اوچتې درجې په جنت الفردوس کې ورکړي. او د دې چې پسماندګان دي، بچي دي، الله دې هغوی ته صبر جمیل چې دی نو هغه ور نصیب کړي. یقینا مرګ چې دی دا خو یو اټل فیصله ده د قرآن په رڼا کې هم، او یقینا چې په ټوله دنیا کې څومره مذهبونه دي او څومره خلک دی نو ټول د دې خبرې قایل دي. د هیڅ چا په دې کې اختلاف نشته دی چې یاره مرګ چې کوم دی نو هغه نشته، بلکې ټول د دې خبرې که هغه کمیونسټ دي، که هغه دهریان دي، که هغه هر څوک چې دي هغه د دې خبرې اقرار کوي چې یاره دا دنیا چې ده نو دا فاني ده او د دې دنیا نه رخصت دی. بس الله پاک د چا مرګ چې ده نو هغه څنګه لیکلی نو دا د الله فیصلې دي او په دې باندې د الله موږ له چې کوم دی نو اجر هم راکړي او الله دې په موږ له صبر هم راکړي. کوم خاندانونه چې دي او موږ د چکدرې نه راغلي یو او زه ما سره تقریبا چې دا نوجوانان راغلي دي د کلي نه 14-19 ملګري چې دا نو د ما سره راغلي دي او موږ د ملاکن یونیورسټۍ سره نږدې یو کلی دی چکدره کې علي مسکل ورته وایي، د هغه ځای نه مو چې دا نو هغه راغلي یو. نو دغه تنظیم دی، فلاحي تنظیم دی، نه سیاسي دی نه څه بل څه دی، خو د دې ملګرو یو خپل جذبه ده او په هغه جذبه سره چې کوم دی نو دوی د قوم خدمت کوي، په کلي محله کې هم کوي او کوم علاقه کې چې داسې څه مصیبت راشي هغه ځای ته ځان چې دی نو هغه رسوي. نو موږ تقریبا چې سار راغلي یو او د مفتي صاحب مفتي قلي غفور صاحب ځای ته هغوی سره هلته کې ناست وو، هلته هم څه لږ غونتې خدمت وکړو. بیا هغوی راته وي چې یاره تاسو بره چې کوم دی نو لاړ شئ د مولي صاحب دلې خواله، مولي صاحب دلې سره به کښېنئ، دعا به هم وشي او بیا انشاءالله د سبا مازدیګره پورې زموږ د ملګرو دا اراده کړې ده چې دلته کې د چا سره څه قسمه تعاون د لاسه خپو موږ څه لږ غونتې مالي امداد هم راوړی دی. انشاءالله هغه به هم چې مولي صاحب سره به مشوره کوو چې څنګه چې کوم دی نو هغه ورکړو، نو هغه به هم چې کوم دی نو دې ته حواله کېږي او سبا مازدیګره پورې به انشاءالله موږ دلته کې یو د دوی په رهنمایي کې به موږ دلته کې خدمت کوو، که د لاسو خپو خدمت وي، که هر څنګه خدمت وي، که هلته کې د چا دفن یا د چا کفن یا چې دی نو د چا کور صفا کول د چا دکان صفا کول انشاءالله دغې دپاره موږ دا ملګري دا زموږ ملګري اوس هم راورسېده. نو انشاءالله دغه ملګري په دې اراده باندې چې کوم دی نو دا راغلي دي او ستاسو د میډیا والا هم ډېره شکریه ادا کوو. څوک چې هم که هغه حکومتي سرکاري چې کوم دی نو مشیندري ده، که هغه فلاحي تنظیمونو والا مشیندري ده، نو الله پاک دې ټولو له چې کوم دی نو هغه اجر ورکړي. اخر کې یو پیغام به چې کوم دی نو د خلکو له دا ورکړمه چې موږ ګورو نو کله چې په موږ باندې خوشحالي راشي نو په هغه خوشحالۍ کې بیا زموږ نه الله چې کوم دی نو دا یېري او په خفګان کې موږ ته چې کوم دی نو الله پاک دا یادي. نو موږ ته خو الله یو داسې دین راکړی دی چې خوشحالي هم مناول الله پاک د هغې دپاره موږ ته په دغه دین کې یوه طریقه ښودلې ده. که ستاسو خیال پرون نابل ورځ 14 اګست نو ازادي موږ ته الله پاک په دې ملک کې راکړې ده، خو د دې ملک یو مقصد دی پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله، لیکن هغه لا اله الا الله هغه موږ په باجو کې او هغه موږ په شپېلو کې او په چغو کې چې کوم دی نو هغه بدل کو او څوک پکې ډمامې وایي او څوک پکې دی نو چغې وایي او څوک سورني وایي. نو یقینا دا زموږ د دغې عملونو هغه نتیجه ده. نو ټول قوم ته خصوصا پاکستان کې چې څومره عوام الناس دي، خواص دي، ټولو ته دغه یو پیغام دی چې اجتماعي طور باندې د الله په دربار کې سر په سجود شئ او اجتماعي طور باندې د الله په دربار کې چې کوم دی نو توبه طایب شئ او توبه وباسئ او د دغې خپلو ګناهونو نه که څوک سود کوي، که څوک حرام کوي، که څوک معاملات چې کوم دی نو هغه په ناجایزه طریقه باندې کوي، د دغې ټولو نه چې کوم دی نو په صدق دل سره توبه وباسئ. انشاءالله الله رب العالمین به زموږ دا مصیبتونه چې کوم دی نو هغه په شا باندې واړئ
او زموږ دا غم دا ورځې به الله پاک چې کوم دی نو دا په خوشحالۍ کې بدل کړي ورنه دا داسې مونږ په دې خپل سرکشۍ کې افغانانو ته مونږ سلام پیش کوو د چکدرې نه چې کوم راغلي دي په دې د خدمت لپاره د لاسو مټو د سبا پورې به چې کوم دي دوی صفایي هم کوي مالی امداد هم کوي خوراک یې هم ځان سره وروړو نو زمونږ پښتانه په داسې خیر ښېګړو کې د چا نه کم نه دي خو د مولانا صاحب دا اخرنۍ خبره چې زه د پرونه داسې لګیم چې دا د عذاب دا په مونږ باندې عذاب د تصور کې هم نه وه چې دا غرونه به په مونږ باندې را بهیږي دا لنټرې به داسې لکه د ماش او مچانو به په اوبو کې بهیږي او حقاني صاحب خبرې تاسو واورېدې نو ګرانو کتونکو لږ په خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کړئ عزت هم رانیولې نام رانیولې خلک هم دین چیړي خلک د اسرائیلو د خوشحالولو لپاره په دې صوبه کې کار کوي خلک چې کوم دي د انډیا ایجنټان په دې صوبه کې پیدا شوي دي نو دې نه قیاس واخلئ چې بس دی او دا نن په بونیر ده سبا په 400 ده بل په پیښور ده بل په چکدره ده دا غرونو کې چې څوک هم ژوند کوي دا غټې غټې بنګلې بره چې جوړې کړي دي نو دا څه وخت هم رابهېدي شي موږ به په عمل باندې نن چې ایمان مضبوط دي 10 مړو شو 20 مړو شو پروا یې هم نشته بس د هغوی شهیدان دي د دې دنیا نه زموږ تګ دی په دې باندې یقین دی نو د دغه پښتنو ډېره زیاته مننه چې دا شپه ده نیمې ته رسي خو په پیشونګۍ کې دا خلک داسې ګرځي ته وایې چې یو بازار دی او هر سړي ځان سره امدادونه راغستي دي او د دغه چا چې غم دی هغه د غم بردولو کوشش کوي الله پاک دی د بونیر دی خلکو له صبر ورکړي د باجوړ خلکو له صبر ورکړي او دغه شانتې سوات کې چې کوم زیان شوی دی خدای دې خلکو له صبر ورکړي نو دغه ټولو سره موږ په دغه غم کې شریک وو